یو ساده سنشتا په هر سا کې د حضور د عزت ناموس او د ختم نبوت حفاظت په بنده مؤمن باندې فرض دی. د ستمبر میاشت دا او دا میاشت دا د دې 9 تاریخ د پاکستان او د مسلمانانو په ژوند کې یو ډېر لوی اهمیت لري چې په 1974 کې الله کریم جل جلاله په 7 ستمبر باندې زموږ اسلاف وتا او زموږ مشران وتا د ختم نبوت په حواله سره په پاکستان کې یو عظیم او تاریخ ساز فتح او کامیابی نصیب کړه او قادیانیت چې دی نو هغه الله کریم په دغه ورځ باندې ذلیل او رسوا کړ او د اهالیان پاکستان سترګې الله کریم جل جلاله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په جناب کې اوچتې کړې. نو دغه میاشتې په مناسبت سره ان شاء الله پروګرامونه هم کیږي چې پکې غټ پروګرام زموږ په 6 ستمبر باندې د 9 پښپا باندې او پښپاګم تاریخ باندې ان شاء الله په پیښور چوک یادګار کې د عظیم شان پروګرام دی. په ټول وطن کې د دې حوالې سره د دغه ورځ د منځلو او د ختم نبوت د دغه میشن د آگاهۍ په حوالې سره علماء کرام لګیا دي او خپل ډیوټي کوي. الله کریم دې زمونږ د قوم محافظین ختم نبوت جوړ کی. قدردانو په هر دور کې د ارکان اسلام نه علاوه د هر دور عبادت چې دی یو خپل خپل نوعیت دی. د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور کې هغه مبارک کو تا فتنه او فسادونه راوړاندې شو او مانعین د زکات راغلل. همدارنګه چې کوم دی د ختم نبوت باندې حمله وشوه نو په هغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت چې و د دغې فتنې سرکوبي وه، د دغې فتنې مخه نیولو. د حسنینو کریمینو په ټایم کې یزید چې کوم دی په اسلامي اقدارو باندې حملې شروع کړې نو په دغه وخت کې د ټولو عبادتونو نه افضل عبادت د حضور د دین حفاظت کولو. په دغه وخت کې د ټولو نه افضل عبادت دا نه و چې انسان بیا په جماعت کې کینی او دی وایي چې زه الله الله کومه به دا زما دپاره کافي دی. نه، په دغه وخت کې بیا د دې ظالم مخ نیول د ټولو نه لوی عبادت و. همدارنګه چې بیت المقدس قبضه شو، سلطان صلاح الدین ایوبی چې د محبوب علیه السلام څومره لوی عاشق و په خپل ژوند کې هغه مبارک ته د حج بیت الله دا سعادت نصیب نشو، دغه سفر ته د سره جوړ نشو. ټول عمر په جهادونو کې د اسلام د پاره تیر شو او د صلیبي جنگونو کې د هغوی مقابله کې شپه ورځ خپل وختونه سبا شو. د حج مکمل ته ملو نشوه، مگر ننم هغوی مبارک حاجیان هغوی لاړو نمونه هم پناه شو، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ژوندی دی. هغې وجه دا ده چې په دغه وخت کې د ټولو نه افضل عبادت چې و هغه د اسلام عالم بلندولو، د کفر خلاف میدان عمل کې جهاد کولو. په هر دور کې داسې عبادات دي چې هغې له الله خصوصیت ورکړی دی چې کلم هغه دور کې انسان ګوري مثلا د فتنه اوچته شوه په مسله د خلق القرآن کې، نو په هغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت چې امام احمد ابن حنبل کړی دی نو هغې د دې فتنې سرکوبي کړې ده او د دې خلاف په میدان کې ولاړ دی. که دین اکبری جوړ شو نو په هغه وخت کې د دې فتنې د ټولو نه لوی د دې سدباب چې و دا د ټولو نه لوی عبادت و. که دا عبادت کړی دی نو حضرت مجدد الفسانی کړی دی. ختم نبوت باندې حمله وشوه او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په دغه حمله کې د پاکستان چې کوم سیاسي پارټۍ وې هغه شاملې وې. په هغه وخت کې چې د دې فتنې خلاف څوک ودرېد او میدان عمل ته راووته او په فیض آباد کې قربانۍ ورکړې او خپلو عظیمو شهداو قرباني ورکړه. په دغه وخت کې دغه فیض آباد ځمکې ته راوتل د ټولو نه لوی عبادت و. عزتمندو، محبوب علیه الصلاۃ والسلام
د هغې مبارکو د ختم نبوت حفاظت خو په هر دور کې فرض دی. د هغې مبارکو د عزت او د ناموس حفاظت خو د ژوند په هر ساه کې فرض دی. دا واحد هغه عبادت دی چې دینه انسان په یو ساعت کې او په یو ټیم کې بریو ذمه کې دی نشي. یو سړی داسې نشي ویلی چې د ژوند په دې ساه کې د دې عبادت نه او د دې فریضې نه زه بریو ذمه یم. سهار مونځ مې وکړ نو اوس به ماسپښین ته انتظار کومه، ماسپښین وشو مازدیګر ته به انتظار کومه. د ژوند یوه ساه داسې نشته، په هره ساه کې د حضور د عزت، ناموس او د ختم نبوت حفاظت په بنده مؤمن باندې فرض دی.